لټا معنا چې سو پوری داغ سو پوری چې دا کورسف داغدار دی دا تاسو حیز دی چاغه سوادیت حمرت سفرت قدرت در اعتبار نشته ده تريد بذلك اطور من الحيضه اراده بکول حضرت عائشہ به پدې بیضا سرا پاکواله د حیضنا معلومه چې د حیض طهارت په قصه البيضاء سربوي او کدا قصه ملونوي کورسف ملونوي دا بستاسو په حیض شمارلې کیږي بس خلاصو وبلغ بنت زید ابن ثابت حضرت زید ابن ثابت لوردا ام سعد هغه ته دا خبر اورسیده چې ان نساء يدعون بالمصابيح بشک زنانی چې دي کله چې د شپه آخري برخه تورسي نو دغه وخت دوی طلب کوي دیوی يدون ای یطلبنا دوی طلب کوي بالمصابيح دیوی ٹھیک شو کنه لایټ او ځو کې لایټ دا موبایل نه وی چې د موبایل لایټ کنه هاي وخت دیوی وي من جو فی الليل د شپې په آخري سکه ينظر نیلا تور خپل هغه تور تبه قتل یعنی کورسوف تبه قتل چې دا کورسوف پاک شوی دی یا پاک نه دی وقالت دی ام سعد بنت زیدوی ما کان النساء یصنعن هذا نوی خذ پخانه چغیب دا کارونه کول وعابت علیهن او دا خبره دی ام سعد بنت زید په دې خذ باندې عیب جن او غنلا اوس دې کې څه مطلب دی یو قول دا چې بنت سعد وی چې دا خبره د خود د حیا سره منافی ده تاسو کوي چې د شپې ادیوی ګوره او بیا خلک ته ګونه ګوره چې دا تک سور دی او کې زړ دی کې شین صفا دی کې ستر دی نیکبختو دا څه کوي دا سي پوخانه خزو هاي بدا کارونه نکول یو معنا دا شو دیم قول دا دی چې مکه د اشیاء به پریوات کې خوده چای بکول کړه دیم قول دا د بنت سعد په دی باندې عیب مان داوا چې نه دا عادت مناسبه د زنانو چې ځان په تکلیف کې واچي او فیصله په الوانو کې او د خطبه د شپې په اخر حصہ کې دا کراسف ولې لګل دغه د پاره کې چرید عاشوي یا ام سعدوی چې ته پاک شوی نو نصلی نا صلات العشاء چې قضا را نه نشي او که هغه وی چې نه پاک شوی چې ود شو سار چې بانګو شن بیا موږ د سبا له پاسو بیا به وګورو ٹھیک شو واش ام سعد هیڅ ذکر لگاو کې چې تاسو په الوانو فیصله وکړي او تاسو غسل وکړي موږ وکړي نو شاید تاسو دا موږ په هیڅ کې راشي لہذا دا عادتنا پریګه ده سو پر مکمل صفای تاسو نه اخکار شوی ٹھیک شو مولانا دا دلیل د احناف شو مخکې دا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم دې ته بیماری راتله ترمذی کې تعویل دلتم فقال ذلك عرق دم عرق دے وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه کله چې متوجی شستا ایام د حیض عندنا فدای الصلاه واذا برت فاغتسلي وصلي چلو باب لا تقضي الحائض والصلاه وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاه ګوره علماء کرام دا مسله موږ مخکې ویل دا جمهور علماء کرام دا مسلک دی جمهور علماء یعنی ائمه اربعه او سمرا اصحاب د مذاهب متبعه دي نو اغي مسلک دادی چې حایزی باندې چې څنګه صلات ادا ان نشته ده دا غرنګي په حایزی باندې صلات قضا انهم نشته ده انو خبره مخکې لاړلې البته خوارج حروریه خوارج اغي وی چې په دې خزه باندې ادا د صلات قضا ان شته ده او د دوی دا رائے چې دا مسلک ورته نه ما د دوی دا رائے چې دا
دا خلاف الاجماع دا ٹھیک شو د امام بخاری په خوارج رد کړي او تایید د اهل سنت والجماعت کړي لا تغزل حائض الصلاه حائض به د مز قضا نه راوړي ځکه چې دا اهل د مانځ نه وا په وخت د بیماری کې نو گویا کې اقیم الصلاه وتا د سر متوجي شوی هینو وقال جابر رضی الله تعالی عنہ ابو سعید رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم تدعو الصلاه نو سمانا دا حائزه به پریږي دی مزلرا مطلقاً پر سطور حاصل کی پریږي دی به دی مزلرا هم اداءن او هم قضاءن ذکر لا تقضی سراره جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة تجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيزه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله ما شاء الله دا ګوره مولانا صاحب حضرت قتاده حدثتنی معاذتو ما ته معاذی بیانو کچن امراتن یو خذوا قالت غي وی لعائشة رضی الله تعالی عنها عائشہ بیتوی اتجزئ احدانا صلاتها آیا قضا براوی یو زمنا یو خذا صلاتها مزخپل دا اتجزئ چره کدا د مجرد نشي نمانه دادا اتقضی بشی ذکر د تجزئ ده امراتن جزا دا او جزاوی بدلیتا نو بدله خود اداوی کنا یو ستا صلات ادا شو نو که ادا ته نشي کول بیا دغه بدله دا هغه بدلی ته قضا وی نو کله چې دا د سنشي د مجرد نشي معنی اتجزی شي دغه بدون لفظه اتجزی واتجزی په معنا د سره شي اتقضی نو آیا قضا براوی یو زمنا مز اخفل لرا او کیا اتجزی وشي کنه پامزی سره د مزید نشي د بیا معنا دغه دا آیا قضا براوی دا قضا یا کافی کیږي د خذ لرا اذا نا صلات و اذا طهورت آیا کافی کیږي یو زمنګتا مزدغی کله چې دا پاک شي سمر چې کله پاک شي او دغه وختي مزونه ادا کړي نو دغه کافی دي یاد دې په ذمه باندې چې کم هغه زور مزدنه هغه به ادا کړي خو خسته خبره ده چې دا اتجزی بدون الحمزه شي د مجردونه او دا په معنی د اتقضی شي ځکه چې مسلم شریف 153 کې چې دا روایت راځي الته کې عبارت ته تجزی نه لري الته کې عبارت ته تقضی دی مسلم شریف جلد اول 153 بس ځان لولي کې بیا وګوره الته کې دې څه تقضی دی آیا قضا براوی دانا صلات و ذات عورت فقالت عائشہ بے فرمائل احروریت انت آیت خارجنه حروریت چې ته دا خبرې کوي زکه چې دا د حرورانه دی او حرورا چې دی دا یو لوی کله او په مقام د کوفه کې چې مرکز د خوارجو نو ته خارجنه چې اهل سنت والجماعت مسلک خو دغه د اجماعي حکم دا چې قضا نشته او چې سو قضا وي او خارجياني نو ته خارجي قد كنا نحيز ومنګه چمګله بیماری راتلا مع نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د حضرت صلی الله علیه وسلم دا معیت زمانی مراد ده فلا یامرنا به حضرت منتد قضا د مازه حکم نو کړي او قال یا شابه فرمایل فلا نفعله موږ د حضرت په زمانه کې د قضا عمل نکاو نه امر کړو نمګه قضا راوړله ته څنګه وای چې یقضي معلومه ته حروریه نو ټیک شو اجماعی مسله دا شو چې حاضی باندې موزه معاف ده چلو باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ګور علماء کرام مقصد د امام بخاری جواز د مخالطت د حائض سره ده او مقصد رد په يهود ظالمانو باندې ده یهود خو به بایکاټ کو کنه د خودونه په حالت ته حیض کې
لیکن چونکه ا مسله مخ کې تیر شوی دا دا سبویو چې مقصد د امام بخاری سره یا کو وضاحت د حدیث د ابي داود یا تطبیق کوي د حدیث د ابي داود سبب یا دا معنا هغه اشکال چې وارد ده په حدیث د ابو داود باندې د هغه د ابي داود په حدیث باندې کوم اشکال وارد ده امام بخاری دغه نه جواب ورکړي او تاسو ویلو کنه ابو داود کې کوم ځای کې سبا 41 کې حضرت عائشہ صدیقہ فرمایلا چې کله بمګه حایزی شلو فلم نقرب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم ندنو منه موږ پیغمبر اسلام ته نه نږدې کېدو یاد دې ته ابو داود شریف ویل کنه کوم ځای دی 41 صفحه مچھا والی سرکار کتاب راکا احمد صحیح سے غٹ غٹ بریتے ماں بغی تو مچھا والی سرکار ہے ماتے جناک میرا نام مشہور ہو اسی میں خیر کوئی گل نہیں ہاں جی دا مخامخ روایت تے سبحان اللہ حدثنا سعید ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام زرع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت اذا حست نزلت المثال حسير ولم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندنو منه حتى نطهرا سوچو منگا پاکی شوینو اوس دې ځکه امام بخاری د هغه اشکال جواب ورکړي جواب آسان دی ماته وکړه عائشہ وی چې فلم ندنو عائشہ وی چې فلم نقرب او قربان مننو نبی علیہ السلام ورتوی چې راځه نو مقصد د امام بخاری دا چې خذ په دې ایامو کې د خاون څخه دراتلو نزان بچ ساتي او زنا جوړه دا خیال دی ورته کنه از بیمار یم او شي دا نو چې دا حساب دی تاسو سمږي ورنه چې تو ورته وای چې زه خو جله می چوټي راوړی دا لګوي زما سر خوږي دا خیال ورته اوس په دې حالاتو کې دا زنانا ځان بچکی د خاون سره د اتصال لا زکه غي چې فلم ندنو یا فلم نقرب من بچاحت نکو اوس دلته وی ها چې حضرت به راځه نو موږ انکار وکړو خلاص نو په خپل تور به موږ ناراضلو چې حضرت به چې راشه نو موږ به انکار بیا نکو نو انو مال حایز و یفی سیابیا جائز د خوب کول خپل حایزی بی بی سرا په داسې حال کې چې هغه د پجامو د حیض خپل کیوي چلو وبه قال حدثنا صعب بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قال حست وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام تر فی الخمیلۃ پا گرم صادر کې نو فنسللت روغنت او کشیدما فخرجت من ازام صادر مو وخت فاخذت ثياب حیضتی ما جامع د حیض واغستی کمانه لکه کورسو وغیرہ وغیرہ فلبست ان هغه می واغستی یا دا ممکنه ده چې جامع د عام جامع جداوی د حیض لپاره زړی وي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما توی انو فستی ای بیمار شوی ای بیماری در تراله قلت ما نام او فدعانی ما ته आवाज وک فادخلني ما في الخميله زیزان سر په خمیله کې بیا او دکړلما سبحان الله داولی اے توجه کا د بوډا نقطې ته دې چې ځان او وخت ځان ورته کم اخکار شو غیر مناسب اخکار شو د پاک شخصیت سره د کېدو په نسبت حضرت ته چې پته ولګی دا غیر او وخت چې دا په احساس د کم تر